دویم لمبر حدیث ارتوایم او دا حدیث ته د امام ترمذی په دم باندې په دم درود باندې چې دا بالکل جایز دی په هغه درې شرایطو باندې چې په اول کې کوم درې شرایط ما تاسو ته ووي دا به زهر دا خبره به زری پیټ کوم چې بار بار تاسو ته د دې خبره پته لګي چې په میډیا باندې زما आवाज دي چې هغه ته پته ولګي چې مفتی صاحب د دم درود لپاره د قران او د حدیث پر رڼا کې درې شرایط بیان کړی دي نو دویم لمبر حدیث دا دی او دا حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه او چا روایت کړی دی امام ترمذی روایت کړی دی په هر مدرسه کې پڑھاو کږي زموږ باندې اعتماد نی روا دی لی او دی ګوري په خپل دی وګوري یو عالم دین ته دی کی دی دغه حدیث تپوس تر نه وکا چې څه جواب ورکړي آیا زما خبره او داغه خبره یو شی دی کنا ما چرته نعوذ بالله خیانت وغیرہ کړی دی ان شاء الله دا څه خبره بني ابو سعید خدری سے فرمائی وی چې مونږه حدیث دادی وی چې مونږه په یو سفر کیو ډیر صحابه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو غزوه ته لګلیو په واپسې کیو نو خامخ صحابه کرام ډیر به انتهایی وګیو ابو سعید خدری فرمائی مونږ راتلو په یو کلی باندې رالو په یو قريه باندې رالو په دغه قريه او په کلی کې ابو سعید خدری فرمای ما د کلی مشر ملکنا او د کلی مشر نه ما د صحابو د پاره د روټي غوښتنه وکړه چرکه لک مهمان نوازی د مونږ وکړی صحابیو وګیو سریاو غزوه نه راغلیو خیر دې چې څه تیاری بس هغه مطابق خو کلهګه مهمان نوازی وشي ابو سعید خدری فرمایي چې د کلی او قرا د کلی ملک مشر هغه وی چې مونږ ټول صحابه کرام د خپل کلی نه را بهر کړو چې دلته هیڅ شایم نشته تاسو لپاره تاسو خو یو نه ډېری هیڅ شایم را رانک بس صحابه کرام فرمایي چې را روان شو د غزینا ابو سعید خدری فرمایي چې لوک شانت مزل مکړه لوک شانت مزل چې چی خشوي وی چې چیغې شوې څه اورو وی چې عمدغه د کلی مشر او ملک لړم اوچیچه عقرب او دا چیغې شوې چې چاله دم دا ترمذی حدیث ته نور کتابونو د احادیثو کې مشته او بس دا ترمذی حواله زموږ او تاسو لپاره کافی ده څه معمولی شخصیت خو نه دی وی چې چیغې شوې عمدغه ملک لړم اوچیچه او چې اوازونه شو چې څوک به دم کا ابو سعید خدری فرمایي چې صحابه په دغه لشکر کې مالاس شچت کا چې مال دم راضي خدای پاک ورته محتاجی کنه دا اوس څه اخلاق او دا اوس مال دم راضي خدای مبارک فرمایي وی چې کله زو لرالما چې ما ورته وی چې او دینه ګوره دام ثابتېږي چې په دم باندې شکرانه خیشتل جایز دي سبحان الله دا حدیث دی ابو سعید خدری چې ما ورته فرمایي چې دم لکوما خود څه براکه ځکه چې تاسو دوی وګی مو دم د لکوم ګرانټډ نن سبا خلکو له نو ورزي خیر خو ارسړی جمال راضي ګرانټي دم د لکوم د لړم د عقرب خو څه براکه ملک د طرف نه د سره په شکرانه کې د دې شو ګډو واده وشو په حدیث کې څه راغله 30 د دیش تو یا داغې نه لګ زیات د دیشو ګډو بيزو وس وخت کې قیمت څومره ده کم از کم 30 لک روپے قیمت یې ده دې ته شکرانه ویل کېږي بس خبر اور سره ډن شو دم می پواچاو او دم یې مرته خودلې هغه دم ز تاسو تم خایمه قرأ سورة الفاتحه 7 مرات وزل ابو سعید خدری په غزای باندې سورة فاتحه چوف کړه سبحان الله په حدیث کې راځي هغه اور سره ټیک شو واپسې کې چې څو واده ور سره کړي و څو غړي دیش غړي یو لور کړی د مبارک فرمایي چې ما تر را روان کړي خو چې کله په لیار کې رالما د پخپل باندې چې په زړه کې ما دا سلک هغه غوندې پیدا شو چې دا کار به ما صحیح کړی کما به صحیح نه کړی دی ګډو په بابت کې زړه کې ملک داسې خدشه پیدا شو وی چې بیا ما په زړه کې وی چې دا څه خبره ده امام الانبیاء موجود دی لاړ بشو پښتنه به تر وکړو کوي وی چې جایز دی او به خرو کوي وی چې ناجایز دی بیرته ورته واپس کړو خبره ختم دی اوس ګوره ها یو خو صحابي څه کړه دی دم غټ مجمد صحابه و اچا من کړای دا څه کوي ته دم کوي دم خو شرک دی دم خو بدعت دی خلکو به بیا دا عقیده جوړ شي چې دا ارڅ دم کوي دا څه خو بیا ډاکټر لمزه خلکو با عقیده جوړ شي چې ارڅ ډاکټر کوي دام څه خبره ده
نه یو صحابي می اعتراض نه کړی. کله چراغ نبی علیہ السلام مبارک تر ورسید امام الانبیاء حیات ته مبارک او ابو سعید خدری فرمایي دغه ټول قسم ورته وکړه چې داسې روټۍ نه را کوله. د کلی ملک بیا لړم اوچی چیغې شوې आवाज وشو چاله دم ورزي یا رسول الله مبارک مال دم راته دم می پواچاو خو په دې شرط باندې چې موږ له ملک سره کی هغه ماته وی چې دیش ګډه به درکړم یا رسول الله مبارک هغه دیش ګډه بم ځان سره راوستلی دي دا زما لپاره جایز دي کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي فضربوا لي معكم بسهم. اے صحابي تیم وخلاو په شکرانه کې رسول الله فرمایي زما حصہ موکړه. فضربوا لي معكم بسهم حدیث ده. نبی علیہ السلام فرمایي خپل رورم لګه شکرانه کې حصہ وکړه لک سب کې مال راکړې مونږ کله کله په مدینه منوره کې وخت چرته وي ګډان بچرته دا خو ډېر وخت پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امام الانبیاء اور تداویلی ورشه دا واپس کا بیرته دا څوکړه دا ناروا کار دی شرک دی بدعت دی شکرانه اخیستل لکاو روپۍ تاسو ته پته ده په ډاکټرانو باندې خلک لګي خو په دم درود کې 100 روپۍ تر واقعشتي وې دا مولانا سي په دم باندې پیسې اخلي ډېر ښه شي اخلي دا وسم کمی دي 100 روپۍ زموږ شکرانه نه ده ګوره زیاته ده ها نو دی وجه نه دا یاد لرئ دا خدای پاک جل جلاله حدیث کی اجازه ورکړي. حضور مبارک فرمایي ما د پارم پدې کې حصہ وګرځوي او بیا د مبارک فرمایي ابو سعید خدری چې ماته نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا څه دی بو دا دم چا درز د کړهو دا ویل دي څه دی بو چې مورته یا رسول الله مبارک 100 بار میں پاغي سورۃ فاتحه ویلې او تاسو نه مې اوریدلی چې سورۃ فاتحه سورۃ الشفاء ده. دا ترمذی حدیث ما درته وی دینه څو مسائل ثابتېږي صحابه کرامو په نسبت باندې دم جایز او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دم باندې اعتراض نه کړای په دم باندې شکرانه خشتل بالکل جایز دي. حدیث دا ترمذی نه بالکل جایز دي خو ظلم نه پکار زیاتای نه پکار چې مخامخ کس د 200 روپو هغه سره شینی او تور توی چې مال 10000 روپۍ را کنه دا داسې نه دا شکرانه دا حرام ده ها یعنی دا وسوي طاقت یې ته پوهیږي چې د کولې شی وای تر خیر دی کله کله دا الله جل جلاله د رضا لپاره فی سبیل الله یم کوا خیر دی دام ثواب دی.